السلام علیکم ملګرو د الفاظ ډیجیټل نتورک سره جمیل خان یم. یقینا دا وخت ټیکنیکل تعلیم چې کم دی ډیر ضرورت دی. وخت چې څومره هم تیریږي نو د روایتي تعلیم په ځای باندې ځوانان دغه کوشش کوي چې موږ داسې هنرمندانه تعلیم حاصل کړو چې ورسره هغوی ته د روزګار موقع هم زر تر زره میلاو شي. دا وخت د پېښور ټیکنیکل کالج کوهاټ روډ باندې چې کومه واقعه دی دلته سټالونه لګېدلي دي مختلف قسمه د ټیوټا د طرفه او چې کوم مایګرنټ ریسورس سنټر دی د هغوی مرسته ورته هم حاصله ده. دا وخت موږ سره د مشران موجود دي د کالج انتظامیه. سر د اول خو راته خپل تعارف وکړئ، دا راته ووایه چې سټالونه څومره پورې اندازتن دي او طالب علمان دلچسپي اخلي یا نه اخلي، صورتحال څه دی؟ ډیره مهرباني جمیل صاحب، تاسو ډیره شکریه. تاسو راغلی جی سی ټي پېښور ته او تاسو کوریج وکړو. دا موږ دپاره چې دی نو بذات خود یو د ډېر حوصله افزا سچویشن دی چې تاسو زموږ مرستې له دلته راغلی. څنګه تاسو ویلې دې وخت کې موږ سره په جی سی ټي پېښور کې په نن تاریخ باندې یعنی 15 اکتوبر باندې دا جاب ایکسپو انعقاد شوی دی د MRC او د جی سی ټي په کوپریشن باندې د په کوارډینیشن باندې. د دې مقصد څنګه تاسو ویلې دا د نن سبا د دنیا یا د دور چې کم دی دا د سکل دی. کم سټوډنټ سره کم یو طالب علم سره که ایجوکیشن شته او سکل نشته نو هغه ته نن سبا په دور کې سروایول ډېر ګران دی. نو نن سبا نه صرف دا چې په قومي سطح باندې بین الاقوامي سطح باندې هم چې دی نو د هنر ډېر سخت ضرورت دی. نو زمونږ د جی سی ټي پېښور یا ټیکنیکل ایجوکیشن چې څومره دی څومره ادارې دي 107 108 ادارې دي په زمونږ KP کې. د دې ټولو مقصد هم دغه دی چې مونږ هنر ډیلیور کړو او سکل ټیکنیشن سکل ورک فورس پیدا کړو چې نه صرف دا چې هغه په قومي توګه باندې بلکې بین الاقوامي سطح باندې هم زموږ د ملک نوم روښانه کړي او د زمونږ دپاره ریمیټنس چې دی نو هغه پیدا کړي زموږ د ملک دپاره زمونږ د ریاست دپاره چې مونږ په خود کفیل شو. دې وخت کې تقریبا 40-50 سټالونه لګېدلي تاسو کتی شئ او زرګاو سټوډنټ چې دی زرګاو طلبا او جاب سیکر چې دی هغه نن راغلي دي چې دی لګیا دي خپل سیویز جمع کوي، خپل ډاکومنټ جمع کوي. نه صرف دا چې دی مختلف کمپنیانو کې مختلف فرمز کې لګیا دي اپلای کوي جابز دپاره چې کم زموږ پاس آوټ سټوډنټ دي بلکې انرول سټوډنټ چې کم زموږ تھرډ ایئر کې دي هغه هم لګیا دي چې ډېر انټرسټ اخلي په دې کې او څومره فرمز راغلي دي هغه هم دی فرش کینډیډیټ چې دی نو هغه ترجیح ورکوي دی ته. یقینا تاسو د مشرانو خبرې واورېدې. دا وخت موږ سره یو طالب علم موجود دی. رورجانه دا راته ووایه چې د حکومت نه څه غوښتنه کوئ داسې تعلیمي ادارو کې چې کوم ټیکنیکل دي دا سټالونه څومره ضروري دي او په خیبر پښتونخوا کې په نورو کالجونو کې هم لګول غواړي یا نه؟ السلام علیکم جمیل صاحب. موږ حکومت نه دی اپیل دی چې حکومت نه موږ چې کوم ټیکنیکل کالج کې کوم رول شروع دی کوم پروګرام شروع دی ماشاءالله دا ډېر خوند کوي او دې دپاره چې کوم هر شهر دی انټرنټ وایز شروع دی او دې دپاره چې کوم موږ حکومت ته دا اپیل دی چې هر شاه حکومت ټیکنیکل کالج ته توجه ورکړي او دې دپاره چې کوم هر سایزونه لکه سبق دپاره چې میټیریل کوم شیز دی هغه به راوړي هر شیز ته به لکه اسانتیا میلاو شي موږ ته. یقینا تاسو خبرې واورېدې. دلته د استادانو صاحبانو هم د طالب علمانو صاحبانو هم همدغه غوښتنه کوي چې روایتي تعلیم په ځای باندې چې کوم ټیکنیکل تعلیمي ادارې دي که هغه د ټیوټا زیر اهتمام دي که هغه د نیوټیک زیر اهتمام دي که هغه چې کوم دی دغسې سټالونه دي ولګي مایګرنټ ریسورس سنټر یا نورې چې کوم دلته ادارې دي د سرکار هغوی دي وختن فوختن دغسې سټالونه لګوي چې دوی ته فایده کیږي او دوی ته آګاهي حاصلېږي ورسره د روزګار مواقع هم دوی ته ترلاسه کیږي. زموږ د الفاظ ډیجیټل نتورک سره اوسئ. مننه.